چې پوره نوم راته وښایه او د کومې علاقې؟ زما نوم جمیل احسان نفري او ګډي کیپټن تورخان نه تعلق ساتم. دا څه چل شو لږ راته مختصر ووایه. دا سرجی د خپل هیل ډپارټمنټ کې ما خو زمان چونکې سیلري 3 سال 11 مهینو نه بند ده نو زه هلته جاب وکړم او بیا 3 بجې زه پېښور ته راشم دلته 9 بجو نایټ پورې زه بیا ټیکسي وکړم ځکه سیلري بند هغې باوجود زه بیا ډپټي نه بعد زه بیا پارټ ټایم کې ټیکسي کوم. دا چاچا ما سره بورډ نه کېناستو چې ټیلینار سیم راباسو فرینچایز ته ځو نو ما ورته ویل چاچا دې ټایم خو فرینچایزي بند دي زه کوشش کوم چې ته کولاوي نو موږ جهانګیر آباد پورې لاړو جهانګیر آباد کې چې واپس موږ ټن واخیستو دا ما بورډ سره ګوزولو دوی چې نه اومې ګلې ته ناصر باغ روډ ته لاړ شه او الته به زمون کور دی هلته کوشم نو دلته چې ما کوس کو بیا د ما ته چې 100 روپۍ درکړم اول خو به دې خبره چلېده ما ورته ویل څو دي چې زړه نه راکړې که نه دوی چې ما له پته نشي ما ورته ویل 100 دې راکړې نو ده بیا 500 روپۍ ما له راکړې. هغې نه بعد چې دا مې بیا کوس کو زه بهر وتم بهر چې وتم ما سره بل یو کس کېناستو بل کس چې کوم کېناستو نو کم ټایم باندې چې هغه کېناستو هغه سره لاس کې سنو دوباره چې بیا هغه کوزېدلو نو هغه دا پرس راخیستی بیا هغه سره ما لانجه وکړه خبرې مو ورسره هغه کړې که نه سورلی په هغه پرس باندې قبضه ادې بیا ما واخیستله هغه څه وي هغه سورلی هغه وایي چې دا زما دی ما ورته ویل دا زما د ترور د زوی دی او دا ستا نه دی څنګه ستا دی خو ما ته پته نه وه چې دا د دې چاچا نه پاتې دی که نه زموږ سره خو نور کسان هم ناست بیا چې زه کله کور ته ورسېږم 9 بجې وي هلته چې ما کولاو کړو نو دې پاسپورټ و ځکه شکل خو ما کتلی و نو چې پاسپورټونه هر څه مونږ کرنسي ټوله وکتو پاونډس یې وه هر څه مونږ وکتلو بیا لمبر مو کتو پکې دی لمبر پکې نه و لمبر پسې مونږ کوشش کولو خو نه راوتو ګوګل کې مونږ سرچ شو بیا د کووډ 19 ټیسټ و نیګیټیو راغلی نو هغې باندې د جیمیل آی ډي وه نو په هغې جیمیل باندې ورسره مونږ رابطه وکړه 10-15 منټ بعد دته مونږ میسج لمبر سینډ کړو هغې باندې مونږ ته د کال وکړو بیا ما ورته ویل ما چاچا اوس یې درړم خو اوس دا علاقه لږه ګډه وډه ده او زه به سهار وختي درلم نو بیا ما ورته وټساپ باندې خپل شناختي کارت پکچر او خپل ګاډي هغه ډیټیل مې ورته ورولېږم سړی مطمئن شي که نه. دا راته ووایي جمیل احسان افریدي صاحب چې هغه کومې سوارلی وې چې دا پر زما دی نو دا هغې در بیا په رضا درکړه که نه هغه سره دې څه نه هغه سره خو ما ډېر هغه بحث وکړو هغې نه بعد ما هغه شی رکاو کړو روان نه درکړو نه هغه وایي چې دا زما دی. ته د څه د پاسه 3 کالو راشي خپلې تنخوا پسې ګرځې دا پیسې به دې ایښې وې نو مناسبه نه وه که نه اوس د پردي حق باندې څنګه زه زما تنخوا بنده یا هر څه نو د پردي حق باندې خو ډاکر نه اچول پکار دا ولې نه خوړې دا پیسې تاړله څه راغلی نو حرامو کې راځي او موږ د خپل دین اسلام دا ښیي چې دا شی حرام دی او حرام نه کول پکار که 10 روپۍ وي که 10 کروڑ روپۍ او نو حرام نه خو سړی ځان بچ کول بال بچي دا او څونه بچي 3 بچي او نور رونه خویندې کې ګټې واټې واله ټول کور څوک چلوي ټول کور زه چلوم نو کشران د نه څونه دي یو رانه کشر دی او یو رانه مشر دی او ټول زه هغه کوم څلور پنځه به تا کور کې چې هغې مشري ته کې 8-9 کسان وي ټوټل. دا راته ووایي جمیل احسان افریدي صاحب چې دا څه د پاسه 3 کالو ستا دا تنخوا نه وه نو په ټیکسۍ کې دا ګزاره کېده نه یارې جي ګزاره خو نه کېده څه والد صاحب پنسن و هغه به بیا پارټ ټایم کې ما کول بس لږه ډېره ګزاره پې چلېده. دا راته ووایه چې کور کې مورکۍ چې دا پیسې ولیدې یا رور نه هغې څه وویل هغې خو مور خو راته دا ډاري کوي چې تاسو دې سړي سره کانټیکټ وکړئ موږ ورسره کانټیکټ کوو خو هغه موبایل نمبر نشته په جیمیل مو ورته میسج پرېښی څنګه یې ګوري موږ سره به کانټیکټ وکړي 10-15 منټ بعد بیا هغې ته مو وویل ما موږ سره خبرې شي دا غټ کار مو کړو خبر شو چې څونه پیسې دي څه دي څه نه دي خبر شوې څومره څه پکې هغې کې 3650 پاونډز وو که نه پاکستانی څونه جوړې دي منهاج پاکستانی روپۍ پکې مې خیال سره 50 خو شوی 10 لک روپۍ تقریبا پاکستانی جوړې 10 لک روپۍ ډېرې شي دي او چېرته چې ایمان مضبوط وي نو 10 لکه څه چې 10 ارب روپۍ هم سړی نشي خرابولی. دا راته ووایه